السلام علیکم یارانو دوستانو څنګه یې ښه طبیعتونه ښه دي ټیک ټاک صحتونه بس یاره شپږ ورځې چټیانې وې او ښه په جغ کې مې تېره کړې ښه ښایسته ښایسته خوبونه مې پکې وکړه او ښه مې خوبونه وډزوله او سبا 26 اګست دی سکولونه د خیره څخه کولاو شو نو د سبا به انشاءالله د خیره څخه مونږ سکول ته ځو سکول ته به د خیره سبا زمونږ تللی بیا به اوس چې کومه دی پوره دماغ به مو خوړلی کېږي خو خیر سکول ډیوټي ښایي هغه وایي دا ده که نه چې زمونږ خو بیا نور څه کار نه وي که نه چوټیانې چې بس بیا څه کور پراته یو نو چې سکول ته ځو نو په سکول کې دومره وي چې زمونږ بیا کار روزګار هم روان وي پیسې هم راځي مونږ هم ورڅخه جیبونه هم ډکي جیبونه هم غوړي بیا هم دا ګناهګار جیب هم ډکي که نه نو بیا مونږ برابر یو او چې سي بې روزګاره کېږي نو بیا د اکبر باچا لټان ښه اوري نو لهذا خبرې سره که نه چې څنګه ته محنت پکې او د محنت د ثمرې امید دا به د الله نه ساتي الله بهترینه ثمره درکوي نن سبا غربت ډېر زیات سیوا دی د غربت باغ ډول ډېر زیات تیز دی تاسو په خپل معاشره کې ګورئ چې څومره خلک سر په دکې ګرځي څومره خلک پریشانه ګرځي نو د هغې وجه دا ده چې غربت ډېر زیات سیوا دی اکثر خلک ایسي چې د هغوی خرچ سیوای آمدن یې کم وي نو چې کله خرچ سیوای آمدن کم شي نو ظاهر سي خبره ده چې بیا به ته باندې قرضه وړي چې قرضه وړي نو بیا به ډېر ذلیله کېږي نو الله تعالی دې مونږ د قرضو نه وساتي بس مونږ د الله ذات ته محتاج ښیو او نه انسانانو ته نو محنت کوئ محنت ښه څیز دی د حلال روزۍ کوشش کوئ د حرام نه ځان ساتئ نن سبا خلک وایي یاره وایي په حرام روزه کې چې کومه دی برکت سیوا دی په حلال روزه یو برکت ختم شوی دی که نه تاسو اکثر د خبرې خلکو نه اورئ زه خو اورم کېدای شي تاسو خلکو د خبرې اکثر اورېدلي نو اوس مسلې سره چې حرام به څومره پورې ډېرې شي بنګلې کورونه هر څه پکې ودرېږي خو ما چې څومره داسې خلک لیدلي که نه نو د هغې مشکلات ډېر زیات سوی د هغوی په ژوند کې سکون نه وي راحت نه وي چین نه وي او چې کم خلک لږې ګټي بس د وخت نو هغوی ته سکون وي چین راحت ورته وي خوشحاله وي په چی هم ښه برابر وي او چې کم خلک مالداره وي او داسې حالاتو کې نو ما ډېر خلک چې والله چې د هغوی د بچو څومره نقصان شوی دی او څومره مشقتونه هغوی چې ته یې اوس لګیا دي نو الله دې په موږ خپل هم کرم وکړي او بس الله دې دومره راکړي چا د محتاج نه یو د چا در کې نه ودرېږو بس الله په در کې ولاړ خو یو او نه د انسان په در کې